इंतहाई काबिल कदर मशाइख इज़्ज़ाम उलमाए किराम तुलबाए किराम और अवामो मुसलमानानु उरुनो दाचिनन कमा अज़ीम इज्तिमा कायमा दा द जमात इशाअत तौहीद व सुन्ना पदारुल कुरान पंजपीर के दा ज़मुंग सालाना तरबियती इस्लाही इज्तिमा दा बयानात तकारीर आखो मशाइख कई और वशु कीगी ब इंशाअल्लाह दे मशाइखो द उलमाओ प मेंस के द बयान प मेंस के यो खबरा आगजा अरस्कोमा और यो आहद आगबा कौ छि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मंगो तासुता दुमरा बेहतरीन जमात इशाअत तौहीद व सुन्ना नसीब करे दे पदे बद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शपौर शुक्रिया अदा कौ और दा आहद बकौ छि इंशाअल्लाह पदे मिशन पदे जमात प उसूलो द कुरान और द हदीस प खिदमत बा तर मर्ग पोरे साबित कदम यू और द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न बद इस्तिकामत सवाल को असल शे इस्तिकामत दे इन्नमल आमालु बिल खवातीम के यो सड़े अवल नडेर खसड़े अकीदेम सही वी अमलिम सही वी यो जमात की हुई प यो तंजीम की हुई मुसलमान हुई मसलन नऊज़ु बिल्लाह पाखिर के दे खोईगी मुसलमानी आगा मुर्तद शी काफिर शी यो जमात की तंजीम की दागे न लाड़शी ची हक जमाती नुदागा का हैसियत खत्म शी मुसलमानी और काफिर शो नऊज़ु बिल्लाह नो आगा टोल मखकनी कारुने बर्बाद शी असल शे तर मर्ग पोरे पदीन इस्लाम साबित कदम पाते के दल्ली इस्तिकामत द हर चा द पारा अहम और जरूरी दे कागा मशरी कागा कशरी अल्लाह ची नबी मुखातब कई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुदा मुंग टोलू लद इस्तिकामत दावत राकई च ददी नहीं सोक मुस्तस्ना न दे फस्तकिम कमा उमिरता वमन ताबा माक इस्तिकामत सतोई च अल्लाह नबी अलैहि सलाम तुम दे इस्तिकामत हुक्म करे दे द नबी अलैहि सलाम ताबेदार तुम अल्लाह दे इस्तिकामत हुक्म करे दे द इस्तिकामत शरई हैसियत सदे नो इस्तिकामत वेले कीगी अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह मदारिजुस सालिकीन की लिखेली री चे इस्तिकामत सतवेले कीगी और नूर उलमाओं लिखेली री अल्लामा इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह जामिउल उलूम वल हिकम किम नकल करी इस्तिकामत वही देता हिय सुलूक त्वरीक़िल मुस्तकीम दा पागनी गलार बानी तलल दी नी गलार कमदा नी गलार द कुरान वा नी गलार द सुन्नती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वा
نی غلارا هغه د الله د توحید وا د یو الله د عبادت وا وان اعبدوني هذا صراط مستقیم دغه صراط مستقیم باندې تلل تر مرګه د استقامت وهي الدين القويم من غیر تعویج یمنة ولا یسرة استقامت داغه مضبوط دین دی پاغي ټینګ پاتې کېدل دي اغه نیغ صحیح دین چې پاغي نیغ رواني نه خي طرف ته کګيږي نه ګس طرف ته یو خوا بل خوا پکې تاویدل نه اوړېدل راوړېدل نه بیا لیکي ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة استقامت دیتا وی دے شامل دے د تمام طاعات کولو تا چاگا ظاہری اعمال دی او که باطنی دی چاگا ټول په ځای راوړي دا استقامت دے وترک المنهیات كلها كذلك ټول منهیات پر خودل کاغذ ظاهری دی او که باطنی دی دیتا استقامت وی منگو تاسو تعالی بہترین تنظیم نصیب کړی دی بہترین عقیده دا بہترین مشن دی الله دې تر مرګ پورې موږ له پدې د کلک پاتې کېدو توفیق راکړي بعض علما وی علامه ابن حجر رحمت الله علیه فتح الباری کی لیکي چې استقامت څه ته ویل کیږي اغوی کنایتن عن التمسک بامر الله فعل قولا وفعلا استقامت دیتا وی چې د الله په حکم باندې ټینګ ولاړې کله وینا سره تعلقي چې هغه وینا تر مرګ بدل نه کې هغه وینا باندې ثابت قدم او کلکی څنګه چې الله ویلي دي څنګه چې د الله رسول ویلي دي هغه شانې وایي او بیانې او کم چې د فعل سره تعلق ساتي چې هغه باندې فعلا ثابت قدم ولاړې الحمدلله زمنګ خبره دا اول ورځ نه د توحید تر مرګ پورې بدا د توحید خبرې دا اول ورځ نه د شرک رد بکو تر مرګ بدا زمنګ مشنی دا اول ورځ نه زمنګ مشایخ مونږ ته ویلي دي چې خپل جون به د رسول الله سلام د سنت طریقې برابروي تر مرګ پورې به په دې ټینګ ولاړیو بعض علما وایي استقامت څه ته وایي هو ان یجمع استقامت داري چې انسان جمع راولي بین اداء الطاعات و ترک المعاصی د طاعات د ادا کولو د معاصی د پرې خودو په مینس کې طاعات چې څومره دي هغه به ادا کې معاصی چې څومره دي نو هغه نه بزان ساتي وقیلا هي مرور العبد في طريق العبوديه بارشاد الشرع والعقل بعض علماوی استقامت داده چې بندا د عبودیت په لار لاړ شي کم چې د بنده کارونه دي د عبادت چې هغه وکي چې کم لار ورته شریعت خودلی کما د عقل سلیم برابر ای پاغه باندې دی رواني او چلیږي دی ته ویل کېږي استقامت بہرحال علامہ ابن قیم مدارج السالکین کی لکھی رحمہ اللہ ویدا استقامت ویفل استقامت کلمۃ جامعۃ آخذۃ بمجامع الدین استقامت چې دینو دایو جامع کلمه ده او دا د ټول دین مجامع په دې کې را باندې دا یو جامع ټکی دی ارڅ ته شامل دی بیا وی وهي القيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق والوفاء والعهد الله أكبر وهي القيام بين يدي الله تعالى استقامت د الله مخه ته درېدل دي على حقيقة الصدق والوفاء والعهد الله أكبر ګورم ماوتا به یو سړی دوکه کې مشر به دوکه کې کشر به دوکه کې خو الله څوک دکه کولای نشي
کله چې یو عمل کې نو د الله د پاره وای کې علی حقیقت الصدق والوفاء والعهد چې د الله مخه تبیا ولاړې چې ترشتنی په حقیقت د صدق باندې ټینګ ولاړې خپل لوز او وفاداری باندې ټینګ ولاړې عهد او وعده دې کړې د پاغي باندې ټینګ ولاړې دې ته استقامت وای او بیا غلی کی چې استقامت چه ده دا چه ده نو دا استقامت د دې بد الله نه سوالم کې او د الله په امداد باندې و استقامت ته ملاويږي نو بهرحال استقامت چه ده نو د یو ډیر جامع ټکه ده الله خپل نبی ته وی چې فاستقم کما امرتا ومن تاب معك لکو درگے زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکا سنگ چه تا تا حکم کرے شوے دے او آغا چاہتم دا ہوایا چه آغا دم کلکو دریگی چه کم خلق تا سر را گرزی دلی دی تو بے استدا کلکو درگا او دا دمر گران شیرے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصابہ کراموی شیبتا یا رسول اللہ اے دا اللہ رسولہ गिरे के दिस्पिनो लगे दल बूढ़ा शुए नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ورته وای شیبتنی هود و اخواتها ز سورت هود او داغه پشان نور سورتونو چدنو ز بوډا کړه ما او امام رازی رحمه الله تفسیری کبیر کې لیکلی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چا په خوب کې ولیدا او تپوسه ته وک چې یا رسول الله اگا کم آیت دے چتی بوڑا کڑے وے پا صورت ہود کے نو نبی علیہ السلام ورتوی دا آیت دے چی فاستقم کما امرتا ومن تاب معاکا دا دیر گران کارو نبی سر احساسو آغا سر غمو چی مان پا استقامت کی کمیران نشی نو ماوتا خبار وقت دے دا پارا پکر منیو او دا استقامت تفسیر دادے چه والا ترکنو الی الذین ظلمو ظالم طرف تب میلان نکے اللہ او دین مخ کے وی چه والا تتغو زیادے بنکے تجاوز بنکے دا حد بناوڑے پیوشی کی بم دا حد مخ کے نزے لا تتغو یولا دویم ولا ترکنو الی الذین ظلمو دا دے دوارو پا مینس کے دا استقامت دے نبا دا حد نمخ کے تجاوز کے نبا ظالمانو تا میلان کے دقا استقامت دے او دغا وجہ دا چی اللہ رب العزت امر پہ استقامت کرے دے نو دا شریعت پہ اصطلاح کے علماء زمان چلی کلی دے چی کل امر راشی و خالید قرین صارفین آغد وجوب دا پارئی نو استقامت چی دے نو دا واجب دے استقامت سے دے واجب دے کم انسان چه واجب نا دا که اغا گناہگاری نو کم انسان کے چه استقامت نہیں نو اغا گناہگار دے که پا توحید استقامت نہیں نو مشرک دے سنت بانے استقامت نہیں نو بیا بدعت دے او که دا نور نارواو نے استقامت پک نہیں نو بیا غٹ گناہگار و مجرم دے فاجر و پاسے او کلے چی انسان کے استقامت راشی نو پیدے صدا اللہ اکبر دا دے زیری قرآن عظیم ورکڑی دی سورت حامیم السجدہ کے اللہ رب العزت فرمائی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ان الذين قالوا ربنا الله یقینا اغا کسان چه غی ویلی دی زمونگ رب اللہ دے دا خبر کڑے دا یقیدہ دا نظریہ دا غی مشن دے نو ثم استقامو بیا پا دی بانی ترمرگ پوری ٹنگ پاتے شو دا گران کار دے دیر خلق وی زمونگ رب اللہ دے خو بیا ٹنگ پاتے کے دے نشی تکلیف پر آشی نو بیا دا غیر اللہ نا حاجتو نغواری تکلیف پر آشی نو بیا غیر اللہ ترہ مدد شوائی استقامت نہیں کنا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ وی پدیبانے بملائک نازلی گی دا مرگ پا وقت کے دا زنکدن پا وقت کے اللہ دنیا کے بمرازی دا نیکو
خودنا به وتکی پنکی به مضبوطی الله تخافوا ولا تحزنوا ورتبوي چې مېریږي او مغم جنېږي الله اکبر دراتلون کی حالت غم مکوي الله تخافوا ير مکوي ولا تحزنوا رست پات شوي شو پس مغم جنېږي ولی وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون غم خو به جهنميانو سره تاسو زیری واخلې پاغه جنت چې تاسو سره وعده کړې شوی و نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ پرشتی بو توی منگ دوستانو ستاسو پا جوند دنیا کې مدتا استقامت بانی چه دینو ترغیب در کو داغی فضائلم بیاناول ایبان مضبوط والی وفی الاخرہ او پا آخرت کے با اس منگتا سر ملگریو ولکم فیها ما تشتہی انفسکم ولکم فیها ما تدعون تاسو د پاره په دې جنت کې وي آغا چې تاسو نفسونه خوخی او تاسو د پاره باغ سي چې تاسو غواړئ نزلا من غفور الرحیم دا مل مستیا به د طرف داغه ذات نه چې هغه بخنه کون کې او رحم کون کې دی نذیری ورکی په استقامت او د زیری مستحق بالا جوړیږي چې تر استقامت والا شي د رسول الله سلام صحابه الله اکبر داغي ایمان زکه زمنګ د ایمان د پاره معیارو چې هغه د استقامت والاو په دین باندې ټلک ولاړو او چې د صحابه تاریخ وګوري مال قربان کړي دی خو مسلې نه د پرې خو دی وطن پرې خو دی خو مسلې نه د پرې خو دی خپلوانی پرې خو دی خو خپل مشنه نه د پرې خو دی الله الله د رسول الله صحبت او ملګرتیا نه د پرې خو دی اره قربانی کړي دا لیکن د دین د پاره هغه چې د کلک ولاړو زکه چې هغه د استقامت خاوندانو الله دې منګ او تاسو ته استقامت را نصیب مسلمانانو تاریخ د صحابه چې وګوري حضرت حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنہ چې مسلمه الکذاب ظالم داغې نه کافر داغې نه چې دنو یو اندام کټ کړي او هغه تکلک دا څومره لوی استقامت حضرت حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنہ ته مسلمه وی اتشهد ان محمدن رسول الله ایت دا شهادت کې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول له نو هغه وتوي نعم او بالکل کوم بیا وتوي اتشهد انی رسول الله تدا شهادت کې چې ګینه زدا الله رسول امزان ته یادې نو دیو ته چې زچ دینو انا اسمو لا اسمع زکونه ما په وګونو باندې زدا ټکه نا اورم هغه ته بیا وی دا نا اورم بیا وته وی نه اورم یو اندام ته کټه یو دیو ته وی چې اتشهد انی رسول الله هغه چې دینو ته اندام ته کټه یو دیو ته وی انا اسمع لا اسمع ولی چې استقامت والا دغه شان د نبی علیہ السلام نور صحابه مړ شوی دي شهیدان شوی دي حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ الله اکبر اخیری وخت کې وته وای چې ستا سار مانده هغه پرېمې دي چې دوه رکعات منځ کوم په دغه وخت کې د الله سره تعلق څنګه کلک داغي مضبوط او په دین باندې کلک وخا حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ وای فلست ابالی حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مصرعي وذاك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي دغه وخت کې پروا وي نشته کې پار طرف باندې غرزيګم نو د الله لپاره غرزيګم ولی چې کې استقامت الله موږ له بهترین جماعت را کړې ده بهترین مسله را کړې ده ورونو راځي چې عهد کو په اخر کې چې ان شاء الله تر مرګ په دې مشن باندې ثابت قدم یو ټول لوز دې ان شاء الله لا سوچت کوي الله دې موږ ټول د عمل توفیق را نصیب کړي واخر